أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو د الله تعالی نه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ به صحیح سلامت به او د الله تعالی نه دا دعا کوم چې الله جل شانو تاسو لا د دواړو جهانو کامیابی او د دواړو جهانو خوشحالي درکړي. عزتمندو نن تاسو سره د ذکر مبارک یو حدیث مبارک ذکر کوم چې هغه سمره بن جندب رضی الله عنه نقل کوي. الفاظ داسې دي: قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احب الكلام الى الله اربع سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر لا يضرك بأيهن بدأت. مفهوم داسې دی چې د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد مبارک دی چې د الله تعالی په نزد د ټول نه زیات خوښ کلم څلور کلمې دي او هغه څلور کلمې کم دي: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. او دې کې چې کومه وغواړې ډومبې ووایه او کومه چې وغواړې وروستو، یعنې څه خاص ترتیب یې نشته دی. یعنې قرآن پاک کې هم دا الفاظ په کثرت سره راغلي دي او قرآن پاک کې د دې حکم او ترغیب هم راغلی دی. یو بل حدیث مبارک کې راغلی دی چې د هغې مفهوم داسې دی چې تاسو خپل اخترونه په دې کلماتو سره ښایسته کوئ. یعنې د اختر زینت دا دی چې دا کلمې دې ډېرې زیاتې ولوستلی شي. زما عزتمند دا څومره اسانې کلمې دي او الله جل شانو پې څومره لوی انعامات ورکوي او هیڅ ټایم چې کوم دی په دې نه لګي. نن چې کوم دی موږ سره د دنیا دپاره ټایم شته دی، د دنیا دپاره وخت شته دی، خو که وخت نشته ما سره نو ما سره د الله جل شانو د ذکر دپاره وخت نشته. که وخت نشته نو ما سره د الله جل شانو د کلام پاک دپاره وخت نشته دی. که وخت نشته نو ما سره د خیر ښېګړې د کارونو دپاره نشته. زما عزتمندو او د دنیایي مفادو دپاره د دنیایي کاروبار، تجارت، ملازمت د هغې دپاره چې کوم دی موږ سره ډېر ټایم شته دی او د فضول او د عبثو کارونو دپاره موږ سره چې کوم دی ډېر ټایم شي. زما عزتمندو دنیا دا زندګي چې کوم دی ډېره زیاته مختصره ده خو ډېره زیاته قیمتي ده، ځکه چې په دې به د آخرت هغه نه ختمېدونکي ژوند یا به پرې جوړېږي یا به پرې بربادېږي. زما عزتمندو دا لږه مختصره زندګي الله جل شانو راکړې ده د آخرت د تیارۍ دپاره، نو دې کې خپل کوشش پکار دی چې آخرت له تیاري وکړو. هسې نه چې دا زندګي زموږ چې کوم دی په دنیایي مصروفیاتو کې د دنیا په ګټلو کې چې کوم دی ضایع شي. او زما عزتمندو اخر کې تاسو ته دا یو ګزارش کوم که چېرې تاسو زموږ د وظایف چینل باندې نه یې نو مهرباني وکړئ چې زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او ورسره بیل آیکن هم پرس کړئ دپاره دې چې تاسو ته زموږ هرې نوې ویډیو باره کې نوټیفیکیشن میلاویږي او زموږ دا ویډیو لایک هم کړئ او د صدقې جاریه په طور خپلو دوستانو سره، خپلو رشته دارانو او عزیزانو سره ضرور شیر کړئ. او آخر کې کمنټ سیکشن کې چې کوم دی موږ ته د خپل رای باره کې اظهار هم وفرمایئ. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آمین.